الرحمن مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا سال دا چې خرج کوي دوی ژوند د دنیا کې په شان د هوا دی پای کې سرون سخت یخني ورسی فصل دی قوم ظلم کړی دوی په ځانونو خپلو هلاک کړي هغې لره او ظلم نه کړی په دوی الله او خود ظلم کړی دوی په خپلو ځانونو او ځانونو خپلو دوی ظلم کوي في هذه الحياة الدنيا څه مطلب یو توجیه خدا ده چې دا د ژوند د دنیا کې خرچه کوي انفاق د دنیوي مفاخرو مکارمو دپاره دنیوي مقاصدو دپاره انفاق کوي پر ژوند د دنیا کې یعنی د دنیوي مقاصدو دپاره انفاق مقاصد دنیویه دپاره مراد فی المفاخر والمکارم وکسب الثناء صفت حاصلول چې خلق په صفت کوي حسن ذکر بین الناس انفاق تو دې مقاصدو دپاره مراد دی یا او ما يتقربون به الى الله ما کفر انفاق تو اخروی مقاصدو دپاره مراد قرب الى الله دپاره نو خودی کافر ما کفر نو مثال د دې انفاق نوی مقاصد والی یا تقرب الله والی هر څه چی خودی کافر مسئله ریح انفاق کې دو توجیه وکړي دو تاویل دلته بیا سوال دا دی چې دوی خرج کوي د هغې منفق مثال ریح محلک سره څنګه دی دا منفق خو محلک نه دی ریح محلک دی حرکت او انفاق ته دوی او ما ينفقون دی دا محلک خو نه دی وایي دلته تقدیر دی کمثل ریح کمثل مهلک ریح شان د مهلک تقدیر دی مضاف محذوف دی مهلک ریح څه شی دی حرس نو یا دا تقدیر دی یا احلاک تقدیر دی کمثل احلاک ریح خو بیا به ورسره په دې اول جانب کې هم تقدیر کې یعنی مطلب احلاک ما ينفقون كاحلاک ریح اول جانب کې احلاک مضاف ته احلاک محذوف مضاف ته ما ينفقون تا دا اضافت ته مفعول تا او دویم جانب کې احلاک مضاف ته ریح تا اضافت ته فاعل تا بہرحال تقدیر د احلاک واغستل شو احلاک ما ينفقون كمثل هراكرين فيها سر معنا کوي برد شدید ابن عباس دا د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ منقول دی ابن عباس ته بردون شدید معنا سر لګیدل ان دا معنا ونه منقول اور پسې خبر بیا قول ابن عباس نه اس ترکیب کی دا فيها سر صدی ترکیب سره هو مبتدا و خبر دا فيها خبر مقدم دی سر دا مؤخر او دا پورا جمله فی موضع جر صفة لريح دا ريح فيها سر پورا جمله صفت ريح پشاند اصابت حرس قوم دا لکه دا ورپسې لفظ دی دام دغسې دی
دام صفت ته جمله صفت ته ریح دپاره فی سر دام صفت شه په شان د پسې ثابت هر څه قوم ظلم انفسهم ظلم خپل ځان کړي بالکفر د ظلم نه کفر مراد نو دا کفر د وجه نه د دوی فصل الله تبا کی ریح پیراولی هلاکت خدا خو اصابت عطف ته لکه هلاک کی حرس لرا او دا هلاک کی د ریح غلرا ولی عقوبت علی کفرهم وما ظلمهم الله دې کی دوه توجیه کوي چې یو خدای دې مشبہ سره لګیدل الله ظلم نو کړي په دوی باندې یعنی دا قوم چې دا فصلی به هلاک حرسهم فصل الله تبارک الله دې ظلم نه کړي لیکن دې خپل ځانونو باندې ظلم کوي به ارتکاب مستحق به قوتن چې ارتکاب کړي دا شی چې مستحق شو دوی پای سره د عقوبت دې عقوبت مستحق شو دا سزا ده هلاک حرس پر اعلی نو دا مشبابی جانب سره ولګید ظلمهم الله مشبابی جانب سره ولګید او دویم پکې دا دی چې دا مشبه جانب سره لګیدلی اول سره او یکون الضمیر یا یو دا ضمیر ظلمهم الله هم ضمیر للمنفقین منفقین کوم مشبہ جانب کې دی فلما ينفقون ذکر دی منفقین په ګرال مفهوم دی نو یغی تراجی دی ضمیر او مراد دا دی او ما ظلمهم الله بأن لم يقبل نفقاتهم وی نفقات دا حال شو کما سجریح نو تباشو فائدہ نشو ثواب ملاو نشو قبول نشو دا ولی الله تعالی په دې ظلم نه کړي په دې چې نفقات دې قبول نکړه بلکې دې خپل ځانونو ظلم کړي چې دا څه ونه کړه دا نفقات چې لایق قبولي ونظر نهيا للمؤمنين عن مصافات المنافقين دا اور پسې ات نازل دی پر د منی کول د مؤمنانو د مصافات المنافق مصافات خالص دوستانه دړه دوستانه منافق سره دړه دوستانه نه کوي نو دغه باره کې دا آیت نازل دی وای یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم اے مومنانو منی چي بطانه تاسو نه علاوه یعنی مومنانو نه علاوه دا سم کوي دا بتانه تاسو بنی سي اولی بتانه تاسو نه علاوه لا ينولكم خبالا وتاهنی کی دوی تاسو کې د فساد ودو مانتم غنی او تاسو ته مشقت کیا چي تحقیق در شه د بغض تدی دخلونا آج پر ساتي سینې دی اړه قد بین الآیات ان کنتم تعقلون ان کړي مونږ تاسو آیات که تاسو پوهیږئ بطانة النفس وضاحت کوي بطانة الرجل وولیجته خصیصه وصفیه خالص دوست خصیص مخصوص دوست صفیه صفا دوستانه والا صفیه ویسل کې بتانه لیکي او جامع د چار بدن سره جوخته لګیدلی دا غې نه پاس بل جامع ته د هاروي وي شبه بتانه توب دلته تشبیه دی باطینی دوست ورکړی شوی دا بتانه صوب سره څنګه چې لیکي فلان شعاری فلان زما شعار دی او نو شاعری څه مطلب یعنی باطینی دوست دی شریف کې وارد دی الانصار شعار والناس دثار انصار زما شعار دی ما لپاره سار دی باقی خلق شعار دی انتصار دی مشارات لیکي چې هغه جامعي بدن سره لګېدلي مراد دی جوخ دوستان اړه دوستان باطینی رازدار
من دونکم علاوه ستاسو نه. د دې څه مطلب کوم کې څوک مراد دي؟ وی من دونی ابناء جنسکم، بغیر د همجنس ستاسو نه. ابناء جنس همجنس ستاسو، همجنس څوک دي؟ مؤمنان وهم المسلمون. او دا من دونکم دا بیا صفت فقط شوی د ترکیب کې یا صفت تر پار بتانتن، یعنی منی سے بتانا دا سے بتانا چکائنی من دونکم. او من دونکم مانا سا مجاوزتن لکم، مجاوز استاسونا مؤمنانو آخوائی. افیری لا یعلونکم خبالا دا هم په موضع د نصب کې ربطانتن بل صفت ته. من دونکم یو صفت شو، لا یعلونکم خبالا جمله بل صفت شو. موضع النصب صفتون لبطانه. اي بطانة كائنة يعني لا يقصرون في فسادكم. سبرات خي لا يلونكم خبالا، کوتاهی نه کوي په فساد د بین ستاسو کې ورانه پیدا کوي. ولیکي محاوره کې لا فی الامر یعلو الون، لا ماضی یعلو مضارع الون مصدر. وی الا فی الامر کوتاهی وکړو په عمر کې یعلو الون اذا قصر فی. خبال سمانه فساد دی او خبالن منصوب واقع شوی دی. وی وانتصب خبالا برابر تمیز، یعنی کوتاهی نه کې تاسو کې بعثت فساد. او یا دلته تقدیر د رفی او لحظ فی لا یعلونکم خبالا، یعنی فی الخبال فی خبالکم. ودمانتم واضح کئی چې دا ما چې نو مصدری دی. ودو عنتکم اعانتکم. فما مصدریتون، ما مصدری عنت څه شی دی؟ وی شدت الضرر والمسخ ضرر و مشقت. تعویل څه شو؟ تمنو ای تمنا کوي. ودو یعنی تمنا کوي. یضروکم فی دینکم و دنیاکم، ضرر تاسو در کی دین ستاسو کو دنیا ستاسو کو، دنیا دل خراب کی او آخرتم شد الضرر و ابلغه سخت ضرر و اکمل. ودمانتم دا ترکیب سواقع شی دی. دا مخکې لپاره صفت یا حال تمیز نه واقع شی، دا کلام مستانف دی او مقصود پکې دی تعلیل لري نهي. منه وکړه لا تاسو دا دوستان منی سي وجه دادا. ودمانتم لو تعلیل للنهي عن اتخاذهم بطانة قوله قد بدت البغضاء من افواههم، شان د دې قول یعنی دام کلام مستانف دی او تعلیل در د نهي دا ظاهر شوی دی بغض دی رخلونه. او دا ځکه وی دوی لکه خود مسلمانان بغض ساتي نو آخر ځان قابو نه مومي، دشمنۍ څخه خبره ښکارم شي. لأنهم لا يتمالكون مع ضبطهم أنفسهم أن ينفلت من أنفسهم ما يولم به بغضهم للمسلمين. دوی نش ساتلی ځان خپل سره د ضبط کولو، دوی خپل ځاني کوشش کوي ځان کنټرول کې ساتلو، خو د هغې سره سره متمالک نه وي. کله متمالک نشي چې وځي د دې چې وځي یو خبره انفلات ویل کي، دا ابا منفلت شي لاړ شي، یعنی راکب سائق قائد نه بغیر خپل درو نو دوی هم څه خبره داسې زبان نه وځي هغه خبره چې معلومي پای سره بغض دوی مؤمنانو سره. خدا یاد ساتئ وما تخفي صدورهم، دا مستانف کلام دی. ما تخفي صدورهم هغه چې پټ ساتي سینې دوی هغه ډېر غټ دی. یعنی د زبان چې کومه خبره کړي که نه بغض او عداوت اظهار، دغه دعوت اظهار یې وکړو خو د دې نه زیاته اړه واله دی. اکبر افعل تفضیل لی وزر له څه شی دی؟ مما بدا، دا اړه واله ډېر سخت غټ دی. د هغې نه چې کوم دوی ښکاره کړی. قد بینا لکم الآیات، آیات الدالة علی وجوب الاخلاص فی الدین چې دلالت کوي په وجوب د اخلاص فی الدین
و موالات اولیاء الله او دلالت کی فموالات اولیاء الله فموالات اعداء الله کنتم تعقلون تاسو پوسو ما بین لکم پاغی چې کوم تاسو ته بیان شو.